بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا شير سلورم نمبر وبعد إن هذه مقدمة او د جزرې په نسخو کې مقدمه لیکل شوی دی. خدای دال په زبر سره صحیح شو. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم وبعد نمراد دادی دا پس د صلات او د سلام نه پس د صلات حمد د ټول نرستو او دا یو داسې کلمه ده چې دی باندې انسان د یو غرض نه بل غرض ته منتقل کیږي د یو اسلوب نه. یعنی مخکې خطبه و د الله تعالی حمد او صلات او بعد چې وروړي دی پس انسان بل انتقال کی بل غرض ته مقصد ته انتقال او دا مستحب دی. دا وبعد ویل سړي په خطبه کې دغه شانتي په خطون وغیرہ کې ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیروي ده کې اقتداء د نبی علیہ السلام ځکه چې یو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې یا په خطونو کې د اما بعد لیکلو دی باندې یو عالم کتاب لیکلی دی عبد القادر الرهاوی نومې دی او د سلويختو صحابهونه دا حدیث نقل کړی دی چې اما بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې په خطونو کې ویل ښه سلويختو صحابهونه نقل کړی دی. نو فرمای وبعد پس د حمد او د صلاتنا ان هذه بشکل اساس اللاس کې چې کوم کتاب موجود دی مقدمه یا مقدمه دا یو ابتدایي رساله ده. دا سره وبعد پس د صلات او د حمدنا د بسم الله نه ان هذه د اساس اللاس کې چې کوم رساله ده مقدمه دا یو مقدمه ده. مقدمه دې ته ویل شي چې په خوا زمانہ کې با یو لشکر تللو یو فوج بتللو یو علاقې ته مثال په تور شپږ سوه کسانو هغه به یو لس کس مخکې ولېږل یاره تاسو لړ شئ د مردان کې ښځې وګورئ چې ښځې کم ځای دی چې اوبه مې صفایي روټۍ هم پکې صحیح میلاوېږي هر څه ټکي هغه یو مردان کې وګرځي نو هلکه دا ځای خوښ شوی ځکه چې ورسره جومات هم نه خوا کړي ډلې هم دې ورسره خوا کړي نو بیا هغه نور ته وایي راځئ پې دا ځای صحیح دی. نو مقدمة الجيش نه داوتې دی د فوج هغه مخکنۍ حصې ته چې هغې د ځان نه مخکې هغه کسان لیږي. نو چونکې دا کتاب هم په تجوید کې ابتدایي رساله ده. علم تجوید خو لوی علم دی خو به وروستو راځي بیا درپسې لیکن دا هغې ابتدایي یو څو خبرې دي. دې کتاب کې څه دي نو که په دغه غونډه کې څه نه پوهېږې به دونه ځان پوهېږې چې دا ابتدایي رساله ده چې دې کې یو څو خبرې دي. دې کې څه دي د څه خبرې دي وفي ما على قارئه د هغه څه باره کې دي على قارئه چې په قاري د قرآن باندې واجب دي ان يعلمه چې دا خبرې زده کړي. هغه څه دي برته دی وي مخارج دي صفات دي دا دي هغه دي دغه په قاري باندې زده کول ضروري دي ځکه چې کله دې دا څیزونه زده کړي نو د قرآن شریف تلفظ بیا صحیح کوي. دغه د علماو اختلاف دی چې د اما بعد دا په دنیا کې د ټولو نه اول چا ویلي نو صحیح قول چې کوم د علماو دی هغه دا دی نږدې اقرب الى الاقوال چې دا داود علیه السلام دا څوک ځکه سورې صاد کې شلم نمبر آیت کې راځي وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب. الله تعالی فرمایي چې موږ ته حکمت ورکړو پوهه هم ورکړې وه په فصل الخطاب او جداوالي د کلام. علماوي دا جداوالي د کلام نه اما بعد مراد دي ځکه دې سره کلام جدا شي. ګوره جزري صاحب الاول حمد او صلات ویل کنه چې اما بعد ویل نو کتاب ته راغوي ان هذه مقدمه نو په دې سره کلام جدا کیږي بعد سره. نو الله تعالی فرمایي چې موږ داود علیه السلام ته حکمت ورکړو پوهه هم ورکړې وه په فصل الخطاب او سم ورکړی و د کلام د جداوالي طریقه چې اما بعد سره به کلام جدا کوو. بهرحال ابن عباس سے جدا رہے دا مجاہد رحمت الله علیه جدا رہے دا هغه د فصل الخطاب نه مراد چې کوم دی د خلق و مینس کې فیصله کول خلق و مینس کې فیصله کولو چې الله تعالی ورته دا خو یې ورکړی و چې خلق و مینس کې به صحیح فیصله وکړو هغه خبره به چې کوم دی د دوه په مینس کې حل کړه. بعضی علما وایي چې په دنیا کې اما بعد اول چې چا ویلي دا غنوم دی قص بن ساعده قاف سین
قص بن ساعدة قاف سين ابن ساعدة او چا ویلی دي چې دا کعب بن لؤي د نبی عليه السلام په خاندان کې راځي کیانو کې کعب بن لؤي دیو جن عالمان وی دا باندې کسو چې جمعې ورځ ته د جمعې نوم دی خو دی کعب بن لؤي موږ وی نن د اتوار ورځ ده نن د جمعې ورځ ده د جمعې د ورځ چې کوم دی دینوم یې خو دی چا بل نوم ذکر کړی دی يعرب يا يعرب بن قحطان يا عين را با يعرب يا يعرب بن قحطان او دا قول چې کوم دی امام نووي سره چې کوم دی په مسلم شریف په شرح کې نقل کړی دی چې اما بعد د ویلي او چا صحبان وائل دا مشهور کس تیر شوی دی دا غنوم ذکر کړی دی صحبان بن وائل نو دا پنځه کسان مشهور دي چې اما بعد دوی ویلې دي دوه سره نورم چا سیوا کړی دي وی دا یو نوم یعقوب دی او د بل نوم ایوب دی وی اما بعد دی ویلې دا یو اضافي خبره ده چې چاته علما دي ذهن کې راغله لزا یو سیوی خبر به ذهن تراشي چاته نه ورزي نو نه دی ورزي تاسو له دا پته نه چې اما بعد مخکې چا ویلې تاسو دا وی وبعد پس د حمد او صلات بس دون خبره ته یادېږي وی وبعد پس د صلات د بسم الله او د حمدنا ان هذه يقينا دا ان هذه مقدمه یو ابتدائي رساله فيما على قارئه فيما وفيما فهذا سكينه فيما فهذا سكينه على قارئه شيفا وينكي د قران باندې دلته واجب حذف ته ها ان يعلم خو معنا به کو واجب دي چې یاد کړه خبره واجب دي چې ضروری دي چې یاد کړه خبره څه ضروری دي چې یاد کړه خبره صحیح شو نو د دې ان هذه مقدمه مراد د جزريه ده ان هذه مقدمه مراد سدي جزريه او تاسو تماویل د جزريه وزن څه شی مستفعل صو په هر جمله کې درې زله په هر جمله کې درې زله خو بیا مرتبه ویلو چې مستفعلون سره د وزن خرابېدلو بیا ته علماء د سین دا ټکی لري کو وزن ثبات شو تفعلون صحیح شو نو بیا وګوره ها وبعد ان هذه مقدمه پس د بسم الله د حمد او د صلاتنا ان هذه بشک دا کتاب مقدمه یو ابتدائي رساله ده فيما دا اغس بارکی دا على قارئه چې په قاری د قران باندې ان يعلم ضروري دي زده کول ده یاد وشي ویاړ